په دې قراردادو کې په یو شیز کې دې نه ته پوه شو دا قرارداد دی. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې د کنوینر صاحب، میر صاحب او د خپل هوس ملګرو د ټولو شکریا ادا کوم. مونږ خو چې هر ځل راشو تقریبا دا 2 کاله وشو، 2.5 کاله وشو. میر صاحب مونږ خو همدا خبرې کوو، زمونږ ګیلې دي. دا ګیلې زمونږ نه ختمیږي. کله په WSSP باندې زمونږ لانجې، کله زمونږ په میټروپولیټن باندې لانجې، کله زمونږ د AD صاحب سره خبرې، کله زمونږ ډایرکټر صاحب سره خبرې. تاسو ته ما په تیر اجلاس کې یو خبره کړې وه چې میر صاحب نه به دې په ایجنډا کې ما، نه به دې په بجټ کې ما، نه به دې په کونسل کې ما، تر هغې پورې چې تر څو پورې زما د میټروپولیټن حل نی راوتې، په کروڑونو روپو زما د میټروپولیټن آمدن راځي، دا چېرته ځي؟ تر اوسه پورې خو موږ له د دې رپورټ چاره نه کړو. زه به دا 2 کاله 2.5 کاله زه دلیله شم، زه به راځم دلته به هم ګیلې کوم، ګیلې به کوم. زه چاته ګیله وکړم؟ نه زمونږ څوک اوري، نه زمونږ څوک مني. هلته موږ نه عوام کار غواړي. زه د عوامو دپاره یو لایټ نشم لګولی، یو 2 فوټه پیپ نشم لګولی، او دلته به دې راځي ما ته به ایسیګان لګوي. والله کې رانه ولګوئ. کوم سړي چې نن ناپت په دې دفتر کې AC ولګولو، نو ډایرکټر صاحب دې م واوري، DG صاحب دې م واوري، د میټروپولیټن چې څومره سټاف دی دا دې ټول واوري چې زما د دفتر دپاره بیل نشته چې والله کې رانه تاسو مو لګوئ. سهار 9 بجې به ګاډۍ بوځي، 4 بجې به دفتر ته ګاډۍ ځي. خپله به د WSSP پیټرول پیدا کېږي که نه پیدا کېږي. زما د عوامو دپاره پیټرول نشته چې د هغوی نه ګند اوچت کې ټول ماشومان بیماران شوه، تباه شوه. د چا زیړی دی، د چا څه بیماري ده، چا څه بیماري ده. تاسو سره د عوامو غم نشته دی. زه عوامي نماینده یم، زه عوامو دلته راستولی یم، زه د عوامو جوابدی یم، زه د عوامو جواب غواړم. ما له به نن انشاءالله د دې خبرې جواب راکوئ. ګینې دا وګورئ ما دا تاله روړې ده، او انشاءالله د مین ګیټ نه به شروع کوو تر اخره پورې. نه دې په دې جنډو کې ما او نه دې په دې قراردادو کې په یو شیز کې دې نه ته پوه شو دا قرارداد دې پوه شو، دا کونسل دې پوه شه. ټول عمر هم په دغه رذالت کې تېر کو. راځي تشې خبرې دي، راځي تشې خبرې. صرف په خبرو خو نه کېږي چې دلته موږ خبرو کو، عملي کار په کار دی. که عملي کار وي خو موږ در سره یو، که عملي کار نه وي نو په دې قرارداد او په دې اجلاسونو باندې نه خلاصېږئ. امیر صاحب ښه صفای کلیر کټ درته ویم چې د دې موټرو، د دې ایسیګانو، د دې ورسره کښېنه حساب کتاب وکئ. ته ګورئ چې دا ستاسو دا WSSP زموږ د عارف دا ورور زموږ د خلکو دا مسلې حل کېږي که نه حل کېږي. دوی چې کومې کمیټیانې جوړې کړي زموږ په علاقه کې کمیټۍ نشته، په شا په شی جوړې کړي، نه پکې ځان بورډ یم، نه پکې زما یو بل ملګری بورډ شته. تاسو دا چا له جوړې کړي دي؟ مونږ خو د دې شیز نه یو خبر. په کروڑونو روپو راځي، مونږ تر اوسه چېرته یو لایټ ونه لګول. هغه هم په سوال غواړو چې یو لایټ راکړه، یو ویلچیر راکړه، او دې دې پې دلته مزې کوي. دې دې پکې په زمونږ په ګاډو کې په پېټرولو د عوامو په پیسو باندې بچي ګرځوي، په سرکاري ګاډو کې په والله کې رانه وګرځوي د نن نه پاس. میر صاحب دا خبره به په ګپ نه هلې، دا خبره سیریس کا. په دې باندې باقاعده نوټیفیکیشن وکړه چې نن نه پاس د میټروپولیټن یو ګاډی به د 4 بجو نه خوا په یونیورسټي روډ باندې په GT روډ باندې نه ګرځي. انشاءالله دا پیسې دې راځي، دا د WSSP ته حواله کېږي. تر کومه پورې به زه د جیبه لګیم؟ زه به هر څه د جیبه کوم. زه عوامو راوستی یم. دا خلک دا افسران چې کوم دلته ناست دي، دا د دې عوامو په سر ناست دي چې دا عوام نه وي نو دا افسران به نه وي، چې زه دلته نه یم نو دا افسران به دلته ني. مهرباني وکئ، بس نورې لوبې را سره مه کوئ، او موږ سره یې نه کوئ، د عوامو سره یې کوئ. بار بار درته دا یو خبره کوو چې مه کوئ ورسره دا لوبې. را میدان ته شئ چې سم په قرآن قسم باندې دا میټروپولیټن مکمل بند کړو چې پته ولګي. تر هغې پورې به حل نه روځي چې تر کومه پورې موږ داسې ناست یو هېڅ هم نه کېږي. مهرباني وکئ په دې باندې تاسو ایکشن والي. والسلام. الحمدلله